د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ویلي چې په ملک کې حکومت نشته، د ملک معیشت تباه دی، د ګرانۍ د لاسه ولس خودکشي کوي. دوی به چېرې هم پاکستان د صدارتي نظام مرسته ونه کړي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق سوات ګراسي ګراوند کې کارکونانو ته خپله وینا کې ویل چې دا وخت د ملک معیشت تباه دی، د ګرانۍ له وجې ولس په خودکشۍ مجبور دي، د بد انتظامۍ له وجې وسایلو ډک وطن څخه مخصوص خلک پیدې پورته کوي. دوی پارټي به چېرې هم په پاکستان کې صدارتي نظام یا نورې تجربې ونه مني. ستاسو شعور ته اپیل کوم چې د موجوده حکمرانانو په موجودګۍ کې نه د ملک جغرافیه محفوظه ده، نه د ملک نظریه محفوظه ده، نه د وطن عزت محفوظ دی، نه د وطن کلچر محفوظ دی، نه د وطن ماضی محفوظه ده. ورکرز کنونشن ته د جماعت اسلامي خیبر پښتونخوا امیر مشتاق احمد خان ویل چې ملک د اړی ګړی ښکار دی، کومې فیصلې چې عوامي نمایندګانو ته کول پکار دي هغه بل ځای کیږي. دوی به چېرې هم د دیني مدرسو په ضد کارروی برداشت نه کړي. چې کله حکومت نااهلی نالایقی او خپل کارونه فوج ته وسپاري نو د فوج بیا توجه د دفاع په ځای په نورو څیزونو کې راشي او دا د ملک دفاع او سالمیت ته خطر وي. نو زه د دې حکومت مذمت کوم چې کوم پریس کانفرنس وزیر اعظم له وزیر داخله له وزیر تعلیم له پکارو هغې د فوج په یو افسر باندې وکړو. د جماعت اسلامي سوات لخوا جوړ کړی شوي ورکر کنونشن ته د جماعت اسلامي پاکستان نائب امیر میاں محمد اسلم، د ضلع سوات امیر محمد امین او نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې. د کیمرمین مهلی شاه سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.